السلام علیکم. زه یم حسین احمد تاسو سره. نن موږ راوړی تاسو دپاره یو نوې ویډیو چې ډېره زبردست ده او تاسو به ترې ډېر څه زده کړئ، خو دا یو ډېر د فایدې ویډیو ده او دا پوره اخره پورې کتل مه هېروئ. حاجي دا موږ سره یو پرده ده. د دې یوې پردې نه به تاسو ډېر خوندونه څنګه اخلئ، ډېر ډیزاینونه به تاسو څنګه دې کې وینئ. تاسو به حیران یئ چې پرده خو دا یوه ده او ډیزاینونه به څنګه وي. دا به تاسو ته موږ ښایو انشاءالله. خو موږ سره اوسئ تر اخره پورې. ها د مخکې تلو نه مخکې تاسو ته به زه یو ځل بیا در یاده کړم که اوسه پورې چا زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او شیر کوئ او دا ټلی چې کوم ده دې له ټنګ ورکړئ چې ډېر رونه خویندې په دې باندې خبر شي او داسې ښکلې ښکلې سټایل ځان له په خپلو لاسو جوړوي چې څوک د دې لپاره ډیزاینر یا کاریګر یا دغه نه راغواړي او په خپله ځان له هر یو کار کوي. اچھا تو ادھر ہم بسم اللہ کر دیں گے. دلته موږ بسم الله کو او تاسو ته به یو سټایل اولمپیک کوم سټایل راځي او تاسو ته موږ وښایو. دا دلته ټای هوکس لګېدلي دي، دا ټای بیلټ دی ما سره او زه به دا بسم الله کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. لاس سره به زه چونټ جوړ کړم. دلته به زه دا ټای بیلټ راوالم. دلته مې دا هینګ کړلو. جی دې کې دا سټایل جوړ شلو. تاسو ته وګورئ په غور سره دې کې دا سټایل جوړ شو. ٹھیک شو. اوس به زه دې له دا بل سایډ دا دواړو طرفو ته وتړلی شوه. دا پرده دواړو طرفو ته موږ د ټایبل په ذریعه سره دا وتړې ده. دا د یو سټایل جوړ شو. تاسو ورته وګورئ دا سټایل دی. اوس دا ځای د یو ځای کوم. که چېرې دا د رنګ والا پرده ده تاسو یو ځای کوئ دلته دا دواړه پردې لاس سره ستنې سره وګنډئ یا ورته بکسو چې وایي هغه ورته واچوئ. چې تاسو وکتله دا یو پرده دا سټایل جوړ شو دی کې. مطلب موږ دواړه طرفونه دا طرف هم ما ټای کړلو مې تړلو، دا طرف هم ما ټای کړلو. دې ته کمربند هم ویلی شي، ټای بیلټ هم ورته ویلی شي. دې په کمربند باندې ما وتړله، دواړه طرفونه دا وتړلی شوه. اوس دې کې یو بل سټایل جوړوو چې تاسو ته په غور سره وګورئ. اوس تاسو د دې سټایل نه څو ورځې بعد بور شوئ چې یاره دې پرده کې موږ لږ نوی سټایل لیدل غواړو، نوی ډیزاین پکې لیدل غواړو. داسې کار وکړئ. ویري سمپل، ډېره سمپل خبره ده. دا وله پرېږدئ، داسې دا پرېږدئ او دا همدغسې پرېږدئ. اوس وګوره دا بیل لوک ورکوي. هغه طرف ټای شوي دي، دا طرف سیده دي. دا د دې یو بیل ډیزاین دی. تاسو اکثر رسالو کې وګورئ، ډیزاینونو کې وګورئ نو هغه دغسې تړلی شوي وي. مطلب دا چې دا سیده وي هغه تړلی شوي وي. دا یو سټایل دی. جی د هغه سټایل نه تاسو بور شوئ. اوس وایئ چې یاره نه ما ترې بل طرف دپاره دا سیده پکار دی، هغه تړلی شوی پکار دی. نو بیا داسې کار وکړئ چې دا طرف بله کولاو کړئ. دا طرف مې کولاو کړلو، دا سیده راغی. دې کې دا پلیټونه سیده کړئ لاس سره. اوس دا سټایل شو. که بیا چېرې تاسو څو ورځې بعد دې نه بور شوئ او تاسو وایئ چې نه اوس پکې لږ شان نور مزید چینجز راولو او ډیزاین بدلو، نو هغه تاسو ته ښایو. ښه جي په دې پرده کې خو موږ سره دننه د نټ یعنې شیر کرټنز د جالۍ پرده شته. نو موږ دې کې سټایلونه جوړولی شو. که چېرې تاسو سره صرف دا پرده وي نو دا مجبوراً همداسې به صرف راځوړنده وي. او که چېرې تاسو دا تړئ یو خو بل خوا ټای کوئ نو بیا به مجبوراً دې کې کړکۍ دیوال پکې ښکاري، نو هغه بیا ښه نه ښکاري. ښه جي دا سټایلونه موږ تاسو ته وښول. اوس یو بل سټایل دا بل سټایل دی. دې طرف ته لکه زیاته ښکاري، هغه طرف ته بلکل ما کم وساتله. بل دې کې اوس موږ د جالۍ ډېره شو کړه. دې کې ورسره دا مزه راغله چې دې کې جالۍ زیاته شو شوه. که تاسو وایئ چې دا سټایل هم وچلېدو یو څو ورځې بعد بیا دا هم دې خوا راولئ. دې کې اوس جالۍ ډېره زیاته شو شوه. تاسو وګورئ که نه هغه هم سرته راغله پرده، دا هم دې سرته راغله. اوس پکې جالۍ ښکاري. چونکې اوس نن سبا
موسم د ګرمۍ دی او خلک د دې نه لږ تنګ شي چې یاره دا ډېرې پیړې پردې دي او ګرمایش جوړوي، نو بیا دا دواړه ترې لرې کړئ او صرف د جالۍ والا پرده پرېږدئ. خو مثلا تاسو دا سټایل دا هم پرېښودی شئ. بالکل دا هم سټایل دی، دا هم سټایل دی. ښه اوس تاسو وایئ چې دا دلته موږ نه تړلی شوي او دا موږ هم اوس تړو، دا داسې تړئ. دلته به زه د بل طرف ته راشم. جی دا بل سټایل شو، یعنې همغه یو پرده ده خو تاسو یې وتړئ په مختلف ډیزاینونو باندې، کله اخوا کا کله دې خوا کا کله منځ ته راوله. هوښیاران خلک چې وي د یو پردې نه ډېرې فایدې اخلي. نو ګراني ده او هر وخت څوک پردې نشي جوړولی، نو تاسو د یوې پردې نه رنګ خوندونه اخیستی شئ په داسې مختلف سټایلونو کې. نو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او موږ ته به دواګانې کوئ. نو تر بلې ویډیو پورې تاسو نه اجازه غواړم. الله مو خوشحاله او آباد لره. والسلام.